بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سار شروع شو او نن موږ د یو سنگین غلطۍ نشاندهی کوو. د یو غټې غلطۍ لوی غلطۍ نشاندهی کوو. خو د هغې نشاندهۍ نه مخکې یو گزارش. سامعین حضرات، پروګرام تحفه د سحر د دې مقصد دی د عقایدو او د اعمالو او د اخلاقو اصلاح، چې دا درې واړه د یو مسلمان د پاره ډیر اهم دي. کم سړی چې تحفه د سحر پابندۍ سره اوري او دې د هغې د عمل کوشش کوي، نو ان شاء الله العزیز الله تعالی نه امید دی چې دی به د کامل ایمان خاوند دی او دی به د نورو د پاره د اصلاح ذریعه ګرځي. او کم خلق چې پروګرام تحفه د سحر مخکې نورو ملګرو ته لیږي، نو ده ته به الله د دعوت او د تبلیغ ثواب ان شاء الله العزیز ورکوي. نن منګه د یو غلطۍ خطرناکې نشاندهی کوو د کتاب په حواله سره او د تجربې په حواله سره. سامعین حضرات، انسان جون تیری نو د خامخا چا سره تعلق راځي او تعلق دا خصیزم دی چې دا بقدر ضرورتي او دا رنګ ښه تعلقي بنیادی دینی. لیکن دا چې تعلق کې یو سړی سره دومره غلطي کول چې هغه سره دومره فری کېدل چې خپل رازونه د جون هغه ته پاش شي او هغه ته په هر څه خبر کې او سار له بیا هغه ستا خلاف شي. آلریډي دوست د دوست خلاف کېدی شي، ملګری د ملګري خلاف کېدی شي، بلکې زوی د پلار خلاف کېدی شي، پلار د زوی خلاف کېدی شي. د دې وجې نه هر انسان د پاره خپل رازونه، خپل د حیا خبرې او چې کله ورته موږ سیکرټ خبرې وایو، نو دا اړیکې ساتل پکار دي. حضرت علامه امام علامه ابن الجوزی رحمه الله هغه کتاب دی سوید الخاطر، بهترین کتاب دی. علماء او طلباء له خصوصا د دې قتل پکار دي. هغه وی من اعظم الغلط الثقه بالناس، یو غټ غلطي په خلکو اعتماد دی. والاسترسال الى الاصدقاء، او یارانو ته، دوستانو، مرګرو ته خپل چې دینو د جون خاص او د حیا او د پردې خبرې ښکاره کول دي. فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى، سخت دشمن او زیات ضرر رسون کې الصديق المنقلب عدوا، هغه دوست چې هغه نه دشمن جوړ شي. لأنه قد اطلع إلى خفي السر على خفي السر، ځکه هغه خبر شوي په پټو رازونو باندې. دیو جنا بشک بقدر ضرورت تعلق ساتل دا منع نه دی، بلکې دا پکار راځي. دشمنی د هیڅ چا سره جوړول نه دی پکار، دشمنی کې څه فایده نشته. البته تعلق هغه حدودو کې ساتل او هیڅ چرې خپل رازونه هغه ساته نه ویل، دا خپله طریقه ګرځول پکار دی. الله تعالی دې موږ له په دې د عمل توفیق راکړي. الله دې زموږ د ټولو ژوند د پریشانونو ساتي، آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.